من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام قابل قدر مسلمانانو روڑو اور کورونو کے آواز اوریدن کو تور سرو خویندو میندو دا اللہ رب العزت دا انسانان دا دین اسلام مکلف کری دی. کلنا چی دنیا پیدا شوے دا او اللہ رب العالمین دنیا تا آدم علیہ السلام را لے گلے دے نو دا آغا وقتنا دا دین اسلام نمخ کے ہر نبی تا اللہ یو خاص شریعت ورکڑے ہو اور آغا شریعتنا چلے دل اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دین اسلام شریعت و گرزو. مسلمانان دا دو خبرو دیر مکلف دی. اولنے خبر دا فکر آخرت چی دنیا کے جن تیرئی نو چی دا مسلمان ہر ٹیم پزڑ کے دا آخرت فکری یرا مرگ رات لی او زما دا رب سر مخامخ کے دل لی زما دا عقیدے با زمان رب تپوس کے زما دا عمل با زمان رب تپوس کے زما دا ہر ساعت بارک با زمان رب تپوس کی نو چه ہر ٹیم ذہن باندے دا تصور سوری او آغا کارونا کے کم چستا پا قانون دا اسلام کے تالا جائز دی آغا سنا منکے گے سنا چھ اسلام منع کرے دیتا ہوئی دا آخرت فکر نو دیو خبر بداوی چھ انسان کے با دا آخرت فکر وی. دویم خبرہ مسلمان با دا خپل دین دا بدعاتو نا بچ گئی دا انتہائی اہم امر دے اور اہم معاملہ دا. پدی دو خبرو باندے دا انسان اساس و بنیاد دا آخرت پروت دے. نمبر 1 آخرت دا پار دا مسلمان فکری پخپل دی عقیدہ دی نظرو کا زکا آخرت را روان دے. توحید عقیدت دکا زکا چی آخرت را روان دے. دا شرک نزان بچ کا زکا آخرت کے دا دے بارہ کے تپوس دے. عمل دا بدعاتو نباک پاک کا آخرت کے بردے بارہ کے تپوس کی گی. زنا و غلا مکہ و آخرت کے بردے مطابق سزاوی. گنکپی دروغ غیبت ناروا ظلم فحاشی حس قسم ناروا تا مت یارے گا آخرت کے برب العالمین تاثر دی حساب کتاب کی. نو دا اولنے مسئلہ دا چی دا مسلمان پا زڑ باندی دا آخرت فکر سور وی ہر ٹیم دا پزڑ کی داوی چی یرا ٹیم بے ٹیم ما تا مرگ راتلون کے رہے زمان دنیا پاتے دا زمان بچی پاتی دی زمان جیداد و بینک بیلنس پاتے دے زمان دا خپل رب سر مخامخ کے دل دی. نو دا آخرت فکر چی دا انسان پا زڑ کی وی دا پا دماغو باندے سور وی. دویم خبرہ دا خپل دین مکمل پابند شی. بدعات رسم و رواج دا دا خپل دین نا مکمل لری کی زکا یو دے قانون منل او بل دے پا اغا قانون کے دا زان نا گوتے وحلو نا زان بچ کول. کسو قانون نمانی دا پاکستان اغا تو ہم دیر مشکل جوڑی گی. دا حکومت
اتریټسونه او خطرې هغه ته متوجه کیږي خو که څوک د دغه قانون مقابله کې خپل قانون د حکومت قانون کې چلی حکومت برداشت کوي نو چا چې د رب په قانون کې خپل بدعات او رسمونه او رواجونه وردن نکړو الله رب العالمین به څنګه معاف کی یا به برداشت کی نو پکار دا چې د مسلمان هر ټیم نظر دا په آخرت باندې وي هر ټیم د مسلمان نظر دا چې کم دینو د الله په یاد باندې وي سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ د لوی شان والا صحابی دی د عثمان رضی الله تعالی عنہ بارک راضی وای کله بچ مقبره ته لاړ دومره به یې وجړل چې د سیدنا عثمان صاحب ګیره به د اوښکو نه لونده شوه انتهایی به یې وجړل اور ویل به د خلقو ته او دا حال د علی رضی الله تعالی عنہ هم و چې اے دنیا اے قبرونو والو اے مقبرو والو څه حال لے ستاسو اولاد خود ستاسو په جیداد باندې لګیا دی په جګړو شو اے مقبره والو ستاسو خزی خو نور ته په نکاح شوې اے مقبره او قبرونو والو وای کنا د دنیا حال خدا دی چې ماشومان مرالوي شوي دي ودونه یې کړي دي هر سړی د دنیا په مینه مست دی دنیا کې مصروفه دی بیا به ویل اے خلق ووره دا قبرونو والا ویل نشي کوله نن خو مولان وی چې دا ویني مو اوري مو منډه مو ډېرې خبرې کوي او وی کدی ویل کول شوي نو دی بدا ویلو چې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اے خلق دا د تیارو کور دی دې ته د عقیدې رڼا راوړې اے خلق دا د تیارو د یوازې والی کور دی دې کې بد عمل نقصان جوړیږي دې د پاره تیارې وکړه او ښایسته عمل وکړه نو عرض میں دا کو چې صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین داغی فطرت داو چې هر ټیم به پزړه کې د رب العالمین اغا محبت هم و د آخرت فکر به هم و زړه کې به یره هم و چې رب العالمین سره مخامخ کېدل دی او حساب کتاب دی نو عرض دا ده چې انسان هر ټیم ہر موقع ہر ځای کې د رب العالمین نو یریږي او د انسان چې دا تصور جوړ شي چې زما رب ما ویني نن مسلمان دنیا کې کڅوک په ګناه ویني نو ځان پټي کیمرې لګېدلې دي نو غلاګانې کمې شوې کیمرې لګېدلې دي نو خلک محتاط شو د کم سړی زی ته چې لاړ شي واغه کیمره لګولي نو سړی چې ناس تکین هم ځان باندې صادر مادر برابر کی خبرې چم کی ډېرې په اصول باندې کوي ویله کې کیمرې لګولي دي وی سیټ خلا راوته نه د خاص نه چې کیمره کې رددال ته نه ګوري نو خلق محتاج شي اے انسانا دنیا کې د لګېدلې کیمرونه خزان بچ کې د دې د یری ګناه نه کې رب العالمین هم اعلان کړی دی ان ربک لبالمرصاد اے د ادم بچیا د دنیا د کیمرونه خزان ساتي خو ان ربک لبالمرصاد ستا رب هم تا په کیمره کې نیولې ستا رب هم تا ته مورچه کې ناس دی ستا رب هم اینی ټیم پتا باندې نظر دی ان ربک لبالمرصاد رب تا ته ګوري که هیڅوک دې نه ویني بیا هم غلا مه کوه که هیڅوک در باندې نه پوهه بیا هم دروغ مه وایه که هیڅوک در باندې نه پوهېږي بیا هم دو نمبري مه کوه که هیڅوک د لاس نشي نیولې بیا هم ظلم مه کوه که هیڅوک دې نه ویني بیا هم ګناه مه کوه ځکه ان ربک لبالمرصاد د خپل رب په رډار کې راغلی د رب کیمرې تا ته مخامخ دي سبا به وایي چې ما خو دا ګناه کو زه چا نه لیدم دا څنګه فرشتو ته پته ولګېده نو د رب دا فرمان یاد ساته ان ربک لبالمرصاد ستا رب تا ویني ته تاک کې اغستې او تا ته ګوري نو عرض مې دا کو چې د آخرت فکر هغه وی دیتا چې ته وې چې زما رب ما ویني او هر ګناه د دې د وجې پرېږدې چې زما رب ما ویني هغه استاز شاګردانو له تربیت ورکو
چیرا تاسو په سپويږي کنا نو ټول لوي چرګ هم ورکړه او چړې وته هم ورکړه چړکه وته وی هر شاګرد دا چرګ هغه ځای کې الاله کې کم ځای کې چیز سوق نیویني نو بس سوق خو چې دیوال شاته شوی د کرا په دې استه دي سوق د غنو پټی ته تلې دنو الی اخره سره دل رګړې ده سوق چې کم دنو لیټرین ته تلې ده چرګ نه سر وهله ده اگر ټول چې په نمبر رالل نو یو ته وی تا کم ځای چرګ الاله کړه وی جی ما خود دیوال شاته الاله کړه وی ته چان لیدي وی نه جزئی چانه هم لیدلې وی ښا هغه بل ته وی تا کم ځای کې چرګ الاله کړه هغه چې ما خود غنو پټی کې الاله کړه او ای چانه لیدي وی نه زئی چانه هم لیدل هغه بل چرګا او چړکې دک سینې ولیدي وی تا ولي چرګا لاله نکړه وی جیز چې کم زه تتلم دا سډیر زینه ملاو شو چې چانه لیدم خو زما دا آیت مخه ته چې ان ربک لبالمرصاد اے خلق استاس رب تاسو ویني هغه نشانه کې اغسته هغه کیمرا کې اغسته هغه رډار کې اغسته اے زما استاد سے دا سے زے ما ته ملاو نشو چې الته کې ز رب نلیدم بس هر زے کې زما رب موجودو په لہذا ز په دی وجبان ما چرګ راوستا چې کوم زے کې زیم نو زما رب ما ویني هغه وی دی ته وی الله هر ټیم په ذهن اور په دل او دماغ کې حاضر ساتل چې د دنیا یو موقع کې ستانه رب ير نشي د دنیا په د غړې په یو ساعت او یو لمحه کې ستان رب ير نشي دې ته وې د آخرت فکر نو ما عرض دا کو چې د آخرت فکر پکار دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره په د آخرت فکر سور دی دومره ورکه د رب یره دا دومره په د رب العالمین سره مخامخ کېدل درانه لګي دومره د الله رب العالمین نو یرګي چې کله کله به وي کاش چې زه یو ونه وې اورې بلې شوې وي کاش چې زه واخه وې او خوړلې شوې وي افسوس چې ما سره حساب کتاب نه وي افسوس چې د رب سره پیشي نه وي افسوس چې زما د پټو د ښکاری خبرو ما سره حساب نه وي بیا به وي اے انسانانو تا دومره نعمتونه چې رب العالمین تاسو له درکړي دي نو د دې ټول معنا او مطلب دا دی چې ګوره تاسو سره به حساب او کتاب کیږي نو عرض مې دا کو چې انسان په د باندې هر ټیم د رب العالمین هغه مینا هغه محبت اور دغه رنګ د آخرت فکر ورسوري د دې خبرو ډېر اهتمام پکار دی نن مسلمان هغه انتهایی د آخرت فکر پرې خو دی ډیر خلک و یره جنن مسلمان ولې کرب شو نن مسلمان کې ولې دو نمبرې ده زوام ډیر وجې د دې ګناهونو نن مسلمان په شرک کې مبتلا دی او رب تیر دی نن مسلمان بدعاتو کې مبتلا دی او رب تیر دی نن مسلمان په رسم او رواج کې او په ډانس کې او په فلمونو کې په زنا کې او په هر ګناه ته مسلمان لبیک وای حاضر شو ورته وای ولې وجه صدا ظلم په میدان کې مسلمان مخ کې دی کني د مسلمان د گاونډي نه تاسو کا د ظلم په میدان کې مسلمان مخ کې دی کني د مسلمان د خپل خزي او د پوره پلار سره معاشره معلومه کا چې یو لوی فرعون د هر سړی په خپل کور باندې د سود میدان ته ګوره مسلمان ورکه لګیا دی د دوکې او د پراډ موقع ته ګوره مسلمان ورکه لګیا دی هر حرامي توب او زنديق توب او د اوستوب کې نن مسلمان لګیا دی وجه صد چې مسلمان هرې به حیات الله سچولې دی یو وجه دا غیدا چې فکر آخرت نشتا آخرت فکر نشتا آخرت مو په اصل مانو باندې منل نه دي کني کم شي چې رزړه نه ومنل شي بیا انسان د اغه د لپاره تیاری کوي خنن مسلمان وایره ما آخرت منل دي ما آخرت منل دي زوم د دیخ کار مثال بدل درکم چې مسلمان فکر آخرت ځان کې نه دی پیدا کړي داغي آسان مثال دا دی مونږ دا خبره منلې دا او کنه مو د منلې چې سحر د کور نه اوتو نو ماسپخین لبه د روټه تیاری پکاري
دا خبره مونږ ټولو منلې ده که نه ده منلې چې ماسپښین ته به ماشومان روټۍ غواړي هغې دپاره د پیاز او ټماټرو غم شته که نشته هغې دپاره د اور بلولو غم شته که نشته د اوړو غم شته که نشته دارنګې د مسالو د تړکو دارنګې د ضروریاتو غم شته که نشته تا دا خبره منلې ده چې ماسپښین به ښځه او بچي ډوډۍ غواړي ته سوچو که دې ډوډۍ دپاره ستا څومره تیارې دی او دا دې منلې دي چې سبا د رب دربار ته ورشمه د دې قرآن باره کې او د دې دنیا د ټولو امورو باره کې به حساب کتاب کېږي دا دې منلې ده اوس سوچو که د ډوډۍ دپاره تیاري شته که نشته آیا د هغه رب د ملاقات دپاره تیاري شته اے خلقو که د رب د ملاقات تیاری مونږ کولې د رب دا کتاب به مونږ ضرور زده کولې د رب دی کتاب سره به مونږ خپل عقیده ضرور برابرولې خپل عمل به مو ضرور د رب کتاب سره برابرولې خو چې دا عقیده د الله کتاب سره برابر نه ده دا عمل د رب کتاب سره برابر نه دی دا د دې دلیل دی چې د آخرت دا تیاری زمون اسې د ژبې وینا ده اصل منلې مو د ماسپښین روټۍ ده اصل منلې مو دنیا ده هغې دپاره واقعي کار کوو دا قبر مونږ وایو مونږ منلې دی چې دې کې لړمانان دي او دې کې عذاب دی نو پکار دا ده چې ځان ترې نه بچ کړو د هغې دپاره تیاري وکړو عرض مې دا کو چې نن مسلمان اسې عادي مسلمان شو رواج جوړ شو د اسلام نه نن بس د مور پلار او مشرانو نه مونږ اورو چې قبر کې عذاب دی بس مونږ هم وایو چې قبر کې عذاب دی مور پلار نه اورو چې آخرت کې د مرګ نه پس ګورې دا کیسه نشته چې کیسه ختم کیسه ایله شروع شوه نو بس مونږ دکه صرف اورېدلی دي عمل که مونږ کولی د عمل دلیل دا دی چې څنګه د روټۍ دپاره تیاری کې دکسې د دغې آخرت دپاره تیاری وکړه صحابه کرام هغې کې د آخرت فکر و د آخرت په فکر باندې دلیل د صحابه کرامو ژوند دی صحابه کرام دی کې د آخرت فکر و ځکه الله نومونه د غرونو نه لوی لوی ذکر کړي دي صحابه کرامو ته دا دومره لوی مقام ولې ملاو دی وجه دا ده چې د آخرت فکر ورکړي اللہ رب العالمین د صحابہ کرام و حال ذکر کی فمنهم من قضا نحبا زن صحابہ آغدی چه د شہادت جام نوش کرده دے پا بدر کی لگ شہیدان شو پا احد کی لگ شہیدان شو پا نور و عزواتو کے سمر صحابہ کرام شہیدان شو یو صحابی دو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی وی پا اللہ میں دی قسمی وی دا قریشو دو مشرکینو منستا ورننواتو پا بدر کی او چکل ورننواتو وی خیال نو خپل سپ نو خیدو دا کافر سفتا ورغی پاغی گزار کو شاعت خیال نو وی پا دی اسامہ باندے دا دی غشو دا سی باران شروع شو دا کانو گٹو دا سی گزارون پی شروع شو وی لکا دا شاعتو دا مچے گبین بسی چکانی اولی اور آگیر دی کی چرت مولی دری دی دا شاعتو مچے دے بیا وجنی پریک دی دے نا وی دکا سی پا اسامہ کانی او لتی او غشی شروع دی پا دکا لتو کی دا اسامہ نساوتو اللہ فرمائی فمنهم من قضا نحبا صحابہ خس اغدی چی دا شہادت جام نوش کو شہیدان شو اللہ فرمائی دا نورم اسی ندیناس ومنهم من ينتظر دا اللہ دا پیغمبر دا صحابہ دویم قسم دا دے چی ہر لمحہ دا جن کے دا شہادت پا تم باندی جن تیری زکے خود روم بادشاہ طویلو اے بادشاہ مونږ د محمد مصطفی نمائندگان یو تعالی راغلی یو ډیر سوچ سمجھ کر زمونږ په خبرو باندې سوچ کوا اسنا د تکبر په تخ باندې ناستې او جابرانه انداز سره زمونږ خط زمونږ په مخ باندې راولې و یاد ساته که د محمد مصطفی اډر مونږ ته وشو مونږ د شام مصر روم او فلسطین بنیادونه لګولی شو وی دا خبره چوکړه تو کم کسان چې په دې صحابي د گزار د پر رامخ کی شو بادشاہ لاسو نیسوی لګرستو شه یو کس بادشاہ ته وی بادشاہ دا د خړو وختو والا دا په یو لمن کې اتلسو پیوندونو والا خلق ستا مخې ته داسې خبرې کوي تعالی حیا نه درځي بادشاہ وته وی اے لیوانو
دا تخت و تاج دا زما میراث ته د دې فن ګورو زه یما ما ته په تاریخ کې دا ښودلی شوي دي چې کم سړی په خړ لباس کې مخې ته ودرېد د شاته یو لوی طاقت او ما تاریخ کې اورېدلی دی چې په دې مکه باندې به یو داسې سړی انقلاب راولي چې د هغه د خړو بدنونو خړو کپړو والا ګونجې سرونو والا خلکو مقابله به نه کېږي وایي ګزارو نه کوي دا سړی چې نن په خر سور راغلی دی دا مات غشې او لنډه توره ورسره ده وایي هسې نه ګزار ورکړي او ټوله مکه او مدینه په حرکت کې راولی بادشاه هوښیارو ورته وایي ته واپس لاړ شه موږ به مشوره کوو نو عرض میں دا کہو چھ صحابہ کرام اللہ فرمائی ومنہم من ينتظر صدا سری چھ دا شہادت پتہ مدی او اللہ فرمائی وما بدلو تبدیلا کدا کرسے او دا شہادت پدار باندے ادرے صحابہ کرام اگا خلق دی چھ یاد ساتھائے اگا گورے دا خپل موقف دا خپل منحجنا دا اڑے دلو والا ندی وجہ سوا وجہ دا و دا آخرت فکر ورکی نن مسلمان کی دا آخرت فکر نشتا نن مسلمان دا سوچ نہ دے کڑے چی دا جون ختمیدون کے دے دا زوانی ختمیدون کے دا جیب دا ڈیرے پیسے ختمیدون کی دی دا اولاد و دا جیداد دا نشہ ختمیدون کی دا یو دا سے رب مخطب اولاریم چی دا فرعون غند جابر خلقو بسرون اخکت کڑی وی آغا رب سر چی دا حساب کتاب سوچ پچا کی وی آدمر مغرور کی دیشی نن چی سمر مغرور مسلمان دے آغا دا سی دا دنیا پا مین مس کی دیشی لکنن چی مسلمان دے اے مسلمانا دا دنیا پا محبت کے سمر لوئی تاوان کے تخبری لگ سوچو کا دا یوی دنیا دا محبت دا پارا دی دا رب العالمین یو لوئی قانون پریخے دے دا اولاد پا محبت کے دی دا رب لوئی قانون پریخے دے مسلمانا دا خپل خزی دا محبت دا وجہ دا اللہ لوئی قانون دے پسر یو بوجھ پروت دے جواب باور کے دا دنیا دا مینی او دا دنیا دا لذت دا وجہ خپل ڈیوٹے کی دا مصروفیت دا وجہ خپل بزنس و کاروبار کی دا مصروفیت دا وجہ دمر عظیم تاوان کے چھ دا رب کتاب دے پریخ دے سباب یو خدا مسلمان وی بل خواب محمد مصطفیٰ وی او گلب کئی چھ کل دا ڈل جہنم تزی وقال الرسول یا رب اے زما ربا اے زما حاجت روا اے زما مشکل کشا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ربا بے شکا زما امت کے با زناگانے وے ربا زما امت کے با سود وو ربا زما امت کے با دیر گناہونا و پاغی نگا گم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما تی گیلا پا دیدا چک پا کم بدر و احد کے زما وینی توی شوے پا کم کتاب ربا اگا کتاب پریخ دے زو تخپل امتیان نوام اے مسلمان سوچو کا دا دنیا پا مینا کی چرت روانے دا کم لا او کم قانون دے پریخے دے دا خو اگا قانونو چھ مصر تا مخامخ شنو مصر وی تسلیم کے گم دا دا مقابلہ نشم کولے دا خو اگا قانون دے دا خو اگا کتاب دے چھ نجاشی بادشاہ تی دری آیت آوری نو پڑ رکار جاڑی دا خو اگا قانون وہ چھ دا پریانو ڈالر آلا نو چه واپس دینو قوم توی انا سمعنا قرآنا عجبا اے دا رب و شاعرانو پریک دے شاعری ورش محمد مصطفیٰ ناشنا کلام بیانی یهدی الى الرشد لار دے انسانیت خی ستاسو سکار دے فآمنا بے من خود بغیر دے سوچ و فکر نپی ایمان روڑو مضمونی سدے ولن نشرک بربنا احدا اول خبر دادا چمڑ بشو خود رب سر شریک نمن پریانو تی لگ ساتھ کے دا مضمون واغس اے مسلمانا تسہر صورت یاسین
د جمعې په شپه سورت واقعه یا هر ماښام سورت واقعه د جمعې په شپه تبارک الذی او د 23 سورتونه خو دې تا ته زنده بادي تا د رب کتاب په ختمونو کې په یو غنټه کې ختمونه کې سپاره تقسیم کې ستا یو اجتماع ستا دو اجتماع اخیری لس زما ډومبه 15 دو او سمټیایي او سچاچوړو پلی ختمونو ته کار ویلې ده د سقات په موقع د رب دا کتاب وګرځو ذلیلت او رسوایی د الله د کتاب وکړه د ناوی په ډوله کې د مړه د نایی په سر باندې کې خودو مړه کم ظلم وو چې تا د رب د کتاب سره ونکو اے د الله بندگانو اے د قرآن منونکو چرته مو کلاو کړل چې دا رب د توحید انداز څنګه بیانې اے خلکو چرته مو دا کتاب بیان اورېدلې دی چې دا کتاب د شرک رد څنګه کوي مسلمان نن دې ته نه دی اوسګار سوچ کوي چې جی چاته ووټ ورکم چې کامیاب شم اوٹ جی ما خو جی عمران خانو کا تو سخت په دې منګایا والم دې زل بل سړی ګورم یاره دې سړی خو بیٹه نور کله بال ته نیولې او دې زل زمونږ د املاګانو ته نیولې ده یاره جی بس د دنه مې الرجی د بل قسم بالله په زرګونو سیاستیان راولا دا د لاډ میکاله د قانون یو بچي پاس کا په دې تخت کې نوا چې د رب قرآن دې منلې نوي خپل ځان کې د انقلاب راوستي نوي پرب میں دے 1000 زل قسم ہوئی چې دا د پارلیمنٹ خلق پتا امن را نولی سوال نہ پیدا کیگی محمد مصطفیٰ چې کم دنیا کې کم موقع کې دا قرآن بیانو التا امنو کو اول جنگونو سرے وینی توئے دے زنی کلو کې خلق وی مانیرے کلی کې یا پلانکی کلی کې او مناگی کې یو زیبل زیوی جی پوخانے دشمنے دی مڑا دا سے دشمنے وی یو دو اس په مخ کې وبکولو د اوخ په مخ کې وبکولو سلويخ کاله فتنه چلے درې دا 350 کپره پکې لوتی دي دا سه قوم لمخه ته سړی جرګه کې نشي کې ناشته محمد مصطفی یتیم ماشوم لوی شوی دی د عربو په سرزمین आवाज اوچت کو په دې قران کلک یقینو چې دا به انقلاب راولي انقلاب راوستو کرای نه وستو پټوله مکه او مدینه پرېږده دا احد خان کله او دا ثوابه سمره د مکه او مدینې نه لري دي نن هم چې په منبر باندې د الله او د الله د نبی وارث ناس دی نو هغه نن هم وایي چې محمد مصطفی انقلاب راوستی دی ولې وایي رونو د آخرت فکر ختم شوی دی د رب کتاب مو پرېښی دی د مسلمان پکسه باندې لګیا دی نن سبا مسلمان هیفی ایئرس دی جس نن نوی کال دی مبارک شاه دا په اسلام کې و چې نوی کال دی مبارک شه دا نوی کلونه په ما او تا راځي که دا په محمد مصطفی هم راغلی دي دا نوی کال په ما او تا باندې صرف راځي که په دا په صحابه هم راغلی دي ته ولې مسلمانې او بیا هم کارونه د اسلام نه کې اسلام کې د نوی کال مبارکه تصور نشته او نوی کال چې ملاوی نو د آغا لاډ میکال د قانون مطابق د دسمبر او د جنوري حساب کې د اسلامی کال اډو تصور در کې نشته خو پته لګي چې مسلمان یې خو ممریکات در کې د انګریز لګېدلې دی سړی کې چې دنه کم جذبه وي هم عکسې غږیږي سړی وي چې ته په خوب کې ډېرې ګانې وي ښځې ورته وي ظالمه څانه خبرې بېګا دی ټوله شپه ګانې وي وي ښه دا مې چې د روټۍ کې د ګانو ممریکات تېر شوی دی هغه به کار شروع کړي زه خو نه یم خبر چې ما ګانې څنګه نو چې دننه سړي کې کم شی پروت وي که نه هم هکه شی غږوي که داسې نه ده ته چې ټلینار سیم موبایل کې کېدې تا ته د زوم کنیکشن راځي که د ټلینارو ستا کم سیم کې چې پیکج او ایمبیانې نه ته پې نټ چلولی شي تاکہ چې دنه کم شی پروت دی تا باندې باغ رنگ چړاویږي تاکہ دنه د انګریز او د غیرو مینه پرته ده بس ته د نوي کال مبارکې پیش کې عمر رضی الله تعالی عنہ یهودو ته ویلو چې زمونږ په اسلام کې هیڅ یو ورځ داسې قابل قدر نه ده کومه چې ستاسو په دین کې قابل قدر ده او زمونږ په اسلام کې د یو ورځې په تخصیص باندې خوشاله مناول نشته نه مسلمان مناوي او پکې خو خوشاله دی عرض دا درونو د قرآن او د حدیث مینا مسلمان لپکار ده رانږدې شه د الله دی کتاب ته مطالعه کې د الله دا کتاب عقیده د الله په کتاب کې عمل د الله په کتاب باندې کې تاسو ګورئ چې الله رب العالمین انقلاب څنګه راولي مونږ صرف دا وایو یاره پلان کې به امن راولي په دې خپل عمران خان خو ستا په کور کې مشر نه دی په کور کې خو ته مشر یې که نه
ستا په کور کې شرعي پرده شته؟ ستا کور ته چې ستا د تره زوی راغی نو ستا د تره د زوی ستا ښځې سره نکاح کېږي که نه کېږي؟ ستا د تره د زوی ستا خویندو سره او ستا لوڼو سره نکاح کېږي که نه کېږي؟ نو دا خپل شو که پردی شو؟ ستا د ماما زامن چې تا کره کور ته را دننه راځي نو ستا د لوریانو سره ستا د خورۍ نکاح کېږي که نه کېږي؟ ستا د رواره سره ستا د لوڼو نکاح کېږي که نه کېږي؟ نو په دې کور خو دې ته بادشاه یې، ستا کور کې ولې اسلام نشته؟ ستا په کور خو ته بادشاه یې، پاکستان آزاد ملک دی، که ته خپل کور کې اسلامي قانون راولې په تا پابندي شته؟ په ملک کې خو تاسو نرتوب دی، مولا نوم نشي اخیستی، خو په کور کې په موږ څه تندر راغلی دی؟ کورونو کې هم زموږ اسلام نشته، نو هغه کارونه زموږ د کورونو نه صادریږي چې کفر هم نن غوږونو لګوتې اوسي. دا څومره خراب کیسونه چې راځي، پلانکی سره وتښتېد او پلانکی سره، وجه دا ده چې زموږ په کورونو کې د الله کتاب نشته. دا ښکاره دلیل دی. کړي ته جوړ که د قانون د قرآن او د سنت، ستا رور چې ستا ښځې سره په تنهایۍ کې کینی دا د شریعت خلاف ده. ځکه ته چې مړ شي یا دا ښځه طلاق کې ستا رور سره نکاح جایز دی که نه دی جایز؟ نو ستا رور به هم ستا کمرې ته نه درځي، شریک ژوند تېروه، کور کې مه جدا کېږه، لیکن ته خپله کمره کې محدود اوسه، ستا ښځه خپله کمره کې محدود اوسي. د ښځو د سړو میلاف دا په اسلام کې نشته. نو دا خو پرېږده، کور کې شریعت پرېږده. مونږ هغه یونیورسټۍ ته خپله لور خور ریږلې ده چې هلته د ټول ملک پردي هلکان هغې سره یو ځای ژوند تېروي. حق خو ډېر زیات بد لګي په دې معاشره، خو که ته نن تندې تریو که چې یاره دا خبرې په ممبر کوي شي، یاره چې دې مولا دې سترګو کې اډو حیا نشته، څنګه نیغې خبرې کوي، زه به غلی شم. ټیک شه، هسې دا غلی کېدل علاج دی؟ نن چې یو جنې مټیزه لاړه او مولا غلی شو، سبا به لس ځي که نه به ځي؟ هسې تاسو نه تپوس کو. نن چې یو هلک سره وتښتېده سبا لس تښتي. ولې؟ مولا خو تا غلی کو جی بس گزاره به کې، پښتانه یو، مسلمانان یو، دا یو هغه یو، دشمنۍ لرو، جنګونه لرو، جی غږ به نه کې، بس مولوي صاحب خبره ختم. خو ته سوچ وکړه دا خبره جوړیږي که روانیږي؟ پته لګي سمیږي به هله چې د الله کتاب له راشو. خپل کور کې د الله رب العالمین د کتاب قانون، خپل اجره کې د الله د کتاب قانون، دې سره ته رفته به ډېر زیاته پورې د اسلام خور کې. عرض مې دا کو چې مسلمان د آخرت فکر کله مخې ته راولي دا ټول مشکلات الله حل کوي. خو نن مسلمان صرف د دنیا مینې په منډه اخیستی دی. او تاسو ګورئ که نه، د دې دنیا مثال د انسان د سوري دی. انسان که یو ګنټه منډه ووهي د خپل سوري ته رسیدی شي؟ دا سورې بستانه مخکې دنیا پسې چې څومره منډې وې نو دا بستانه مخکې رواني. هغه یو بزرګ لوي دا دنیا راله، په دې سر باندې گنجی وه او دا لکۍ یې بونډۍ وه. بزرګ ورته وي ته څوک یې؟ ورته وي چې زه دنیا یم. وایي دا بد شکل دی ولې دی؟ نو هغې ورته وي دنیا دی کم ښه شی چې زما شکل به هم ښکلي شي. دا خلکو نه مې څه شیزونه جوړ کړي، د خلکو د شکلونو ته کتلي دي، خو دقه شی زه هم یم که نه. پخوا یو تور سړی و، نو چېرته توره ښځه وله چا ورکړه، خو ډېره به توره وه. نو خلکو چې کله هغه ناوې ډولۍ کې اچوله، خلکو وی ښکلي شی هم وله ورکو. هغې خلکو ورته وي مونږ هم ښکلي شي له وړو. تاسو خو ناوې لیدلې ده، هغه بل شی هم ته برلاس کړی. نو عرض دا دی چې دنیا وایي چې زه ښکلې ده که مې یم، نو هغې ورته وي دی بزرګ چې یاره دا په سر ولې گنجی ده، لکۍ دې ولې بونډۍ ده؟ هغه ورته وایي نیکانو خلکو له، علماو له، او دا څوک چې دنیا سره مینه نه ساتي هغې له زه دې خپو کې پرېوځمه. وایي هغې ما په دې سر باندې وخي، نو وي سر یې راله ګنجې کو. وي هغې وایي چې ته مو نه یې پکار، ته د روڼو منځ کې دشمني جوړی، ته مو نه یې پکار، ته سړي نه آخرت یې روې. وایي دا لکۍ دې ولې بونډۍ ده؟ بس وایي د دنیا دا ټول خلک سپي دی، راپسې شوي دی، او دې لکۍ نه مې راټینګي، زه دې تختم. وي لکۍ رانیستې ده چې اوهو د دنیا د مینې شی نه دی. رونو د دنیا مینې او د دنیا محبتونه د دنیا سره دومره زیات زړه لګول چې آخرت دې پیل کو. رونو د دې څیزونو نه به ځان بچ کوو، او راځئ چې یو عزم وکړو او خپل ژوند د قرآن او د حدیث تابعدار کړو. ټول به داسې کوو که نه؟ انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا رب العالمین.